نو کله هم چې یکم محرم راشي دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت دا واقعا مسلمانانو ته را یادای. محرم نه د کال ابتدا کیږي، د کال په ابتدا کې اینه دا قربانی دا، په ذوالحجې باندې د کال اختتام کیږي. د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهادت دی. الله رب العزت دی امت ته پیغام ورکړي چې کستاسو وجودونه کټ کیږي کټ شي، کستاسو ویني تویږي توی دي شي، کستاسو سرونه قربان کیږي قربان دي شي، لیکن د الله را لېږلې شوی د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم باندې نازل شوی دین دا انتهایی قیمتي دی. لہذا د دې بتاسو په هر حالت کې خیال ساتئ او د دې د نشر اشاعت کوشش وکوئ. دا مسلمانانو ته یو پیغام میلاوي او په دې کې به تخپل عزت نفس ته نه ګوري، ځکه که تخپل عزت نفس ته ګوري نو ته وګوره د کال په اختتام باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه اعلی شخصیت دی، د ټولو نه په مرتبه کې اوچت شخصیت دی، ډېر زیات الله ته د الله رسول ته محبوب شخصیت دی. هغه قربانی ورکړي او هغه کټ کیږي حتی تر دې چې په قرآن باندې د هغه وینه پرېوځي. تېر شوې جمعه باندې موږ وضاحت کړی او کتا ته د خپلې عهدې او د مرتبې فکري نو د کال شروع ته وګوره. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په عهده کې دومره اوچت دی چې په 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي، 22 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي او داسې بادشاہ دی، داسې خلیفہ دی، داسې سردار دی چې نور سرداران د مخې ته سر نشي اوچتولی او کافران ته یریږي. کافران چې خپل بچي ودګي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نوم ورته اخلي، وده شکنه عمر بدر بزی راشي.